بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق. زدکی مسئلے گورے کوملی سی بابو طلاق شروع دے دریم درس تے کنا مسئلہ دا بیانی کہ وسلے خزل بحیث په حالت کې طلاق ورکی هم واقع کیږي اگر چې دا طلاق به بدعي طلاق وي ور سره ګناګاری کیم هو واقع کیږي با لکه سره چې چا کور لورزی او په دیوال وروړي په دروازه نه ورزی چې وروړي ورو خوختو اگر چې ښکاریونه کو طلاق خو واقع کو اگر چې ښکاری نه دی کړي وګورئ وإذا طلق الرجل کله چې طلاق ورکی سړی امراته او خزیته په حالت د حیض کې وقعت طلاق لاندې لیکلي وي ثم اجماعا ګناګاریږم لأن النهي عنه لمانا في غيره اعتراض به وکړه دي نه حدیث کې من راغلی ده د سره څنګه جواب دادی مولوی صاحب من اصولو کې ویلي دي چې کله قبیح لعینه وی کنه قبح ذاتی وی هغه باندې حکم د ابطال لګي ابطال معنی شریع احکام به نه مرتب کیږي او کله چې قبح لغیره وی قبح غیر د وجه نه راغلی وی او غیر وصف مجاور وی دغه صورت کې حکم مرتب کیږي خود مراد چې کراهت پکې وي مکروه وي او که وصف لازم وي فاسدي لأن النهي ذکر منع عنه طلاق فی الحیض لمانند یو معنی د وجنه فی غیره چې هغه د یعنی دغه منع د قبح دی غیر کې دی کې نه ده اکه معنی د وجنه ده قبح غیر د وجنه ده څه مطلب دلته وای جی هغه تطویل له عدت دی چې هیڅ کې طلاق ورکی دغه هیڅ په عدت کې شمارل کیږي نه به یو طهور او به بل هیڅ به طهور به هیڅ به طهور به هیڅ غریب له ذکر وکړو او دغه عدت دوران چې د خود سیله کسره چې په حرام کی او ډېر مشکل وخت تیریدلی او هو ما ذکر ناغه مخکې ذکر کړي فلاین عدمو او نو قانون خدا دی چې کله قبح لذاته نوي دا د فقه دا حنابو د فقه مشهور مسله د درنیر نشي ادم مشروعیت منافی نه شی مشروع وي سره دا غینم نن ما دوم کیږي مشروعیت د شی ور سره طلاق مشروع دی بهم که ذات د وجه نه قبحي به مشروعیت لره منافی بیل ته حکم د چا لګي ابطال اصول کې ویلي کنه ور سره مسله ور ایبر وګوري جی چې طلاق ورکو غزل په حالت د هیڅ کې ګناه کوي کړي کنه وي مستحب د ورل چې واپس رجوع کی رجوع دی وکي که به طلاق غختلو مقصود یو به چکله طهر علی به دی ورکی کنه ويستحب له مستحب رست بیانو کی د رجوع مستحب نه د واجب د همغه مفتابه رای د رجوع واجب ده مستحب د لپاره یراجعها چې خځه ته واپس رجوع کینی قول علی السلام د وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قول نه لکه رجوع لکیږي چې یو طلاق ورکړي رجعی دوی رجی ورکړي که طلاق باینی ورکړي خفیفه وي نبی هم رجوع کارنه ورکړي که مغلظه وي به خو تجدید نکام کارنه ورکړي لقول علیہ السلام لعمر نبی علیہ السلام حضرت عمر ته فرمایل مور ابن کا امر دی وک خپل زید عبد الله ابن عمر ته فلیراجعها چې رجوع کې خپل خزیتا ولی او ته خبره کړي وا وقت طلق حال دا او چې هغه طلاق ور کړي او خزیتا په حالت د هیڅ کې قد يراولها ولا بد في الماضي المثبت من قد من کافیه جامع کې ویلي ماضي مثبت چې کله حال واقع شي به په قدر اوړي کنه وهذا يفيد الوقوع دا فائدہ ور کوي د وقوع طلاق نبی علیہ السلام عبد الله بن عمر ته حضرت عمر ته فرمایي رضی الله عنه چې زوی ته دی حکم وکړي چې رجوع وته وکړي رجوع کله کیږي چې طلاق واقع شوی چې طلاق نه واقع شوی به رجوع کیږي نه دي حدیث ته دی جملې نه په اشاره النص سره دا ثابت شوله طلاق واقع شوی اشاره النص عبارت النص خو پیژنې کنه نص ورله چلیدل نه دی خود نص نه بغیر د سیق الکلام نه ثابت شوله د اشاره وای کنه وإذا فائدة ورکی د وقوع طلاق یو والحث على الرجعه او دیمه فائدہ ورکی چراتیش پروجو کی راوباری پروجو باندې رجوع وکا ثم الاستحباب د رجوع چې دا قول د بعض مشایخ والاصح دا چې انه واجب ما طويل مفتابی رایدا د رجوع واجب ده عملا بحقیقت الامر دې لپاره چې په حقیقت امر عمل راشي چې هغه مور دې امر د لپاره د چا راځي وجوب
ورفعا للمعصیت یو بل چې کوم ګناه شوی د هیڅ حالت کې طلاق ورکړی دا ګناه ختم شي بقدر الامکان رفع راشد معصیت بقدر الممکن هغه دا برفع اثره طلاق خو نشي ختموله طلاق ختموله شي کومه واقع کړي خو اثر خو ختم کا کنه عدت رجوع کا عدت به ختم شي برفع اثره وهي العدت وغيدت ده او بل فائده ودفن لزر د طويل العده دې بار چې عدت کم وګدواله دغه ختم شو بس رجوع کا عدت به ختم شي خزبې شي قال د قدري مولا فرمایي فاذا طهرت وحاثت ثم طهرت فان شاء طلق وان شاء امسك الګ برو ګوري جی هیڅ په حالت کې طلاق ورکو واقع شو یو واجب ده واپس ته رجوع کی رجوع وکړه دوا حالان کې د سړي مقصد دا چې بل طلاق مرکو اوس بچ کوي بر ګوري بر طلاق سنت ورکول غواړي ښا طلاق سنت کې خو به تور کې طلاق ورکوي کنه نو طلاق سنت دا دی چې د دې خزي دا هیڅ کې طلاق ورکړي دا هیڅ به ختم شي واپس رجوع وکړه کنه دا هیڅ به ختم شي ټول بر ګوري به طهر راشي به چاغه طهر ختم شو به هیڅ راشي به چاغه هیڅ ختم شو به طهر راشي نو دقه طهر دا دویمه پیر چې کوم را لې چې دی کې لا جما نه کړي نو بل طلاق دی ورکی سنت به پوه شوي به عمدار صاحبین رائے دا په دې طریقه به سنت واقع کیږي او دا مفتابه ده او دا پاسل کې مبسوط کې ذکر د امام محمد رحم الله ذکر کړي ټول به پوه شوي او یو د امام صاحب نه روایت دی هغه هیڅ کې طلاق ورکو واپس یو ته رجوع وکړله دا هیڅ چې څنګه ختم شي ډایرک ورپسې کم طهر راځي هغه کې د جما نه کوي هغه کې د طلاق بل ورکې د سنت دی مخکې څه ویلي وو ورپسې کم طهر دی هغې کې نه به چې کوم هیڅ راشي هغه خو هیڅ دی هغې کې نو ورپسې کم طهر دی هغې کې نوره قصه کوم قال قدري مولا فرمایي فاذا طهرت کله چې د ښځه پاک شي د دې هیڅ نه رجوع هم کړی ده وحازت به هیڅ راشي ثم طهرت به پاک شي نو وصف ان شاء طلقها که خو شي طلاق دی ورته ورکي اکني ورکی نو هم سید و ان شاء امسکها قال مصنف ده هدايه فرمایي وها کذا ذکر فی الاصل عمدہ شان باصل کی ذکر دی یا ذکر امام محمد ذکر کړی دی رحم الله باصل مبسوط کی هغه طریقه هم دادا ما بیان کړل کنه ازو الله وذكر الطحاوی امام طحاوی ذکر کړی هغه امام سے بوله طریقه چانه یطلقها فی الطهر الذي طلاق دی ودور کی باغ طهر کی لیل حیدت الاولى کم چهزتی اولا سره نږدې ده کنه پیږي پی قال ابو الحسن کرخی امام کرخی رحم الله فرمایي راشي کما خبره چې مبسوط کی ذکر وټول برو ګور اداره د چا دا صاحبانو دا او کوم چې امام طحاوی ذکر کړل دا چا راي د وې امام صاحب دا ما ذکر الطحاوی کوم چې امام طحاوی ذکر کړی دا قول دی امام صاحب دی او ما ذکر فی الاصل کوم چې باصل کې ذکر دا قول صاحبانو دی او وجه المذکور فی الاصل لګ برو ګوري جی مبسوط کی چې کوم طریقه دغه وجه سره دغه وجه دا ده طلاق سنت دا ده کنه چې یو طهر کې طلاق ورکی به کامل هیز مینس کې تیر شي کامل هیز دا سیدا به چې ورپسې کم طهر راشي به کې بل ورکی دا سیدا کنه دا وس راشي دې سړي هیز طلاق ور کړی دی څه کې ور کړی نو وس چې دا هیز تیر شي ورپسې طهر راشي کاغه کې طلاق ورکی نه مینس کې خود دوه طلاقونو کامل هیز نه دی تیر شوی یار تیر شوی دی اخو دغه کې طلاق ور کړی واپس رجوع وکړه نو د دې نه پس د هیڅ دوه درې ورځې به وي چېرته د دوه طلاقونو منځ کې کامل هیڅ تیر شو نو اول هیڅ کې چې طلاق ورکړی و هغې کې یو سیکنډ تیر شوی مې که نه هم کامل هیڅ خو فاصله رانله دواړو کې زه خو بې پوه شم پوهېږئ ښه نو بیا به ورپسې دا هیڅ تیر شي بیا به طهر راشي طهر به هم تیر شي بیا ورپسې څه راشي هیڅ نه بیا به طهر راشي کې دې ورکي ولې اوس به پوره منځ کې هیڅ تیر شي بل خنو هغه ولني کې چې څه کم وکنه توجه په دې بل کې هغې نه پوره کړي که نه اولني کې چې د هیڅ مثلا اته ورځې وي څلور ورځې تېرې شوې وي بیا یې ورته رجوع وکړله بقیه څلور ورځې رالي بیا طهر رالی بیا چې بل هیڅ رالی هغې کې چې څلور ورځې تېرې شي نو اوس خو هیڅ کامل شو که نه نو اوس دې ورکړي لټو اوس خو بیا په هیڅ کې بیا ورکړي خدای خو دې غر که په خبرو پوهېږه نه سي او څه وی غلخوره هیڅ تجزي قبلی کوم شی چې تجزي نه قبلی دا ماده 62 نمبر ذکر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله کوم شی چې تجزي نه قبلی دا غي بعض د سی لکه کل بعض کار نه ور کوي او ته وګورئ
بعض ذکر داسې لکه کول بعض به هم کول کې خجي وما ذكر في الأصل ووجه المذكور في الأصل أن سنة غور سنة طريقة دا أن يفصل بين كل تطليقين كل طلاقين أن يفصل جسله فصل راولي فما بين دو طلاقون کی بحيدة پيو كامل حيز باندې والفاصل ها هنا او التفاصل چې وبعد حيز ده فتكمل بالثانية نو مکمل بکړي شي بدوي ميز خنو له صورت تروالا ولا تتجزا تجزين کیږي فتتكامل اغدویم بم تشي پورا بشي واذا تتكاملت الحيضه الثانيه کله پورا شو نفتهر الذي وربشي چې کم طهر دي يليه دي سره نږدې دغه زمانه د سنت طلاق ده اوس که طلاق ورکي وردي کی فهم کنه تطليق هانو ممکن ده چې خزله طلاق ورکي على وجه سنت په طریقه د سنت وجه القول الاخر الکه کوم قول چې امام سیب د امام طحاوی ذکر کړو رحمه الله دغه وجه سره یار دلیل لک برو ګوري هیڅ حالت کې طلاق ورکو کنه او بس یو تصوک لاله رجوع نه چې واپس رجوع کړل ګوې چې د سره طلاق ورکړې نه دي خبره ختمه نو ورپسې کوم هیڅ را ل ډایرک اته طهر را ل ډایرک جماعي بګینې کړی هغه کې طلاق ورکولې شي ګوې سره نو طلاق ورکړي او ته چې دوه طلاقونه منځ کې پوره هیڅ رانلې وی بل هیڅ کې ابل طلاق کې خوې رجوع کړي دغه طلاق د څه شو لکه کل ادم پوه نه شي به وجد قول اخر دا د چین اثر الطلاق قد انعدم اغه ختم شلو بالمراجعات باندې فصار كانه لم يطلقها گوي چې سره طلاق ورکړي نو بهس کې نو بس ک طلاق وسور کوي مسنون فيسن تطليقها في الطهر الذي يليه باغ طهر کې دی ور کې چې کوم دی ول هي سره نږدې دی ومن قال لامراته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها انت طالق ثلاثا للسنه ولا نيه له فهي طالق عند كل طهر تطليقه الاكبر غوري ټول یو سری خزي ته ویل اواغه خزر چې هي راضي ښا ذوات الحيض والا ودا سی وته ویل ټول ببر غوري لکه تم ګوره دوسا دا سی وته ویل انت طالق ثلاثا للسنه تطلاقي درې طلاقه د سنت په طریقه او سنت طریقه د درې طلاق سره چې یو طهر کې راشي کوم کې جما نه شي به بل طهر کې راشي دویم طلاق جما به کې نه شي او رجوم نه شي به بل کې راشي نو هم په دې طریقه بدره طلاق واقع شي پوه شولې به کسنیت میته نو کنه نو په دې طریقه بدره طلاق واقع شي یو طور کې یو بل طور کې بل طور کې بل څوک پوه نه شو مخکې ځو کنه کنه ته دا کړو چې درې واړه فلحال واقع شي بس ټیک د کنه ته کړو به هم د سیم ده او کنه ته دا کړو چې په یو طهر کې د درې واړه واقع شي ام سیده په یو ځل درې واړو نه تم سیده په یو طهر کې درې واړو نه تم سیده خو کنه نو به ماغه طریقې وي ځکه دا ډول طریقې سنت نه دي وګورئ ومن قال لامراته چا خپل خزه ته ویل وهي من ذوات الحيض نوا وقد دخل بها هل چې دخول مرسره کړو انت طالق ثلاثا للسنه ولا نيه لونيت نو فهي طالق عند كل طهر تطليقا تكذب طلاقي بهر طهر کې یو طلاق وللان اللام فيه للوقت لکبر وګوري وجه من ویلي انت طالق ثلاثا للسنه لام ویلو کنه لام دلته وقت د پاره دیږي چا د پاره لم د وقت د پاره راځي اقیم الصلاه لیدلو کې شمس وقت دلو کې شمس ټول پويږي نو معنا دا شول انت طالق ثلاثا وقت السنه او وقت سنت سره هر طهر کې یو واقع کیدل دا وقت سنت وقت دی کنه نه پیږي د سرونه خوځوي لکه چې سین پیږي لأن اللام فيه للوقت لام بکې د وقت د بار دی او وقت سنت طهر او وقت سنت طلاق کم دی طهر دی لاجماع فيه ځکه بده کې اجماع د چې دغه سنت دی وان واک چرنی ته کو ان تقوا الثلاث دام ویلی ان تقع الثلاث چواقی شدري الساعه في الحال او عند راس كل شهر واحده ما خدا بدل ویلو یار کدانیتیو توجه جی چې په الحال د درې وړه واقع شم سیدا او کدانیتیو چې هر میش په شروع کې یو واقع شي هم سره سیدا خنید بي والله وانه کچرنیتیو ان تقع الثلاث چواقی شي د درې الساعه في الحال نو في الحال بواقع شي او عند راس كل شهر نیتیو واحده چې په سر د هر میش کې یو واقع شي فهو علامه نواهم دغه شان بي د میش په سر کې به یو واقع کیږي سواء كانت في حاله الحيض
برابر خبره ده کله میش سر په حالت هیڅ کې راځي او که په حالت طهر کې راځي بس دغه شان یو بواقع کیږي او امام ظفر رحم الله څه فرمایي بر وګورئ په یو ځل باندې درې ورکول له خو بدعي طلاق دی بدعي او د څه ویلیو لسنه څه ویلیو نو که نیت پکې وکړي چې په یو ځل درې شي که نه سره د نیت هم په یو ځل درې نه راځي دا خو نیت د متضاد شي کول دي دې بیان کومه اسامي کې م کړی و وی لا تصح نیة الجمع وجه لأنه بدعة ځکه نیت د جمع کول خو بدعي طلاق دی وهي ضد السنه دا خو د سنت ضد دی نو یو شي کې ته د هغې د ضد والا معنی اخیستلی شي ضد والا معنی نیت وکې اخیستلی شي دا قصه کومه غوږ شی وته ولنه راځي اوس یې وکړم اوس کوم ترڅو به د غوږ کېږو یار غوږ وږومه چې ورو ورو یاره غږېدو ما ته وګورئ جي یو د لفظ معنوي مقتضا معنی دا موږ هلته ویلي وو یو د لفظ معنوي محتمله معنی اوس ټول زده کوي د قصه ښه بار بار براله راځي څو معنی شولې او بله درېیمه معنی متضاد معنوي مقتضا معنی موږ ورته په اصولو کې صریحه معنی صریح لفظ وایو صریح لفظ چې کومه معنی که نه هغه څه معنوي مقتضا او بله معنی محتمله معنوي موږ ورته په اصولو کې کنایي لفظ وایو او بله متضاد معنوي دا نه صریح وي او نه کنایي وي ټولې څو معنی شوې اوس راشه مقتضا والا معنی بغیر د نیته مراد کیږي ځکه صریح کې موږ ویلو که ستاسو ذهن کې د صریح حکم څه دی هغه استغنا عن العزیمت هغه نیت ته نه محتاجه هغه نیت ته یو سړي ښځې ته ویل انت طالق نیت وي که نه وي طلاق دا خو نیت ته نه دی محتاج دا مقتضا معنی ده ته طلاق ای او مقتضا معنی کې که نیت وي او که نه وي دویمه معنی کومه ده محتمله معنی کې لفظ په معنی کې کنایي هلته به نیت ته محتاج وي نیت به کې هله به معنی اخیستلی شي څو شو او درېیمه متضاده معنی هغه نه بغیر د نیته مراد کولی شي او نه سره د نیته مراد کولی شي پوه شوئ که نه هلکه دا غټ مشهور قانون دی که زده شوی زده شو زم مخکې اوس راشي انت طالق ثلاثا للسنه د دې صریحه معنی مقتضا معنی دا ده چې هر طهر کې یو واقع شي ځکه موږ ویل بلا نیت به وي نه پوهېږئ پې او په یو ځل د درې وړه واقع شي یا د هر میاشت په سر کې یو واقع شي دا محتمله معنی ده نه ځکه موږ ویل نیت به ورله کوي کنایي معنی ده پوه شئ امام ظفر رحم الله فرمایي په یو ځل د درې واقع شي یا د هر میاشت په سر کې داسې وایه په یو ځل د درې واقع شي دا داسې معنی ده چې دا متضاده معنی ده اوس مې ویل که نه او متضاده معنی سره د نیت هم نشي مراد کولی ورته وګورئ ولنا موږ وایو انه محتمل لفظه دغه درې وړه په یو ځل واقع کېدل دا د لفظ محتمله معنی ده لانه هلکه څنګه محتمله ده یار دخل السنه ویلی دی یار څه ویلي په خبره پوهېږئ ټول څه ویلي نو دا بدعي سنت دی وایي د سنت دوه معنی دي تاسو بره ګورئ یو سنت دا چې په طریقه د سنت دي شي یوې دا معنی ده بدعي د دې ضد دی دا نه واقع نیت پې نشي کولی دویمه د سنت معنی دا ده یعنی هغه طلاق دی واقع شي کوم چې په سنت ثابت دی په سنت طریقه دی نه خو چې حدیث نه ثابت دی عبدالله بن عمر خپل ښځې له هیڅ په حالت کې طلاق ورکړی و که نه او طلاق معتبر شوی و که نه نو حدیث نه ثابته ده چې په هیڅ کې طلاق واقع کیږي یو د سنت دا معنی ده دلته موږ دقه معنی اخلو یعنی ته طلاقی لسنه معنی ته طلاقی هغه طلاق کوم چې حدیث کې راغلی دی اگر چې طریقه سنت نه ده پوه شوئ که نه پې ورته وګورئ لانه سني وقوع د وقوع په اعتبار سره سنت دی که نه یعنی سنت کې دغه شان خبره راغلی من حيث ان وقوعه بسنه یعنی د دې طلاق واقع کېدل ثابت دی په چا سنت باندې چې واقع کېږي لائقان داسې نه وایو چې په سنت طریقه باندې دی واقع کېدلی په سنت طریقه دی فلم يتناوله مطلق کلامه لنډه دا د مطلق کلام ورته نه دی شامل ځکه صریح پکې نه دی وينتزمه عند نيته ورته شاملېږي په وخت د نیت کې ځکه محتمل دی نه ځکه هم دا قصه وکړله بره ګورې به او یوه ښځه که داسې وه چې د هغې حیض نه راتلو دا الفاظ ورته استعمال شو مخکې هم څه ویل چې حیض یې راتللو اوس څه وایو ټول لږ بره ګورئ ماشومه ده یا بوډۍ د حیض یې نه راځي او دې ته دغه شان الفاظ ویل انت طالق ثلاثا للسنه اوس یې حکم دا دی که نیت یې نه و نو هرې میاشت کې به یو طلاق واقع کېږي ځکه هغې په حق کې
میش دسی لکه حیث تیریدل میش تیریدل دسی لکه حیث تیریدل وإن كانت آیستن کچری خزا نا امید و د حیض نو من زوات الاشهر یا صغیره و میش طواله و وقات الساعة واحدة يوم في الحال واقعش وبعد شهر أخرى دوا وبعد شهر أخرى توشو دري لأن الشهر في حق هذا كشهر بحق دهار يوكي دا دلیل دا حاجت دے مخکم ویلیو یو میش پس چه طلاق ورکی معلومیگی وتا حاجت دے که طهر فی حق زوات الاقراء لکه طهر راتلل د حیض نه پس زوات الاقراء حیض ولو کی علامه بینا قسم مخکی کړي وا وانما ان يقع ثلاث الساعه دلتم وی کنيتي دای چې درې وړه بیوزل واقع شي څنګه چې مخکې ویلیو واقع کیږي بکنه دلتم واقع کیږي ځکه محتمله معنی ده عندنا زمن بني زمان لما قلنا وجم اللويل و ده لفظ محتمل معنی ده بخلاف ما اذا قال انت طالق للسنه الک بدی زبلغزان پوي کو مشکل له ټول بر ګوري د سیل مچ یو انسان بګدا سینی چغلان دی ګوري ته وسانو سمسر ده یار دغه ګوري لکه وسه که ثلاثه لفظ پکې نه ویلي خبره ګرانه ده دسی ویلي انت طالق للسنه او ثلاث پکې د سره ونه وي او بیني داوي کې چې درې وړه د فلحال واقع شي پس بچکو به بیره مات کو مدسی وي انت طالق للسنه او نیتی سي درې وړه په یو ځل کسلاسن ویلی او به خو مونږ ویلی زوات الحیض او اشهر دواړو کې فلال درې واقع کیږي او کسلاسن نه ویلی به وای کې به نه د درې وکی هم نه واقع کیږي یار تا څه حساب کتاب دی خبره مشکل نه شو وجه وایو تو ګورئ بخلاف ما اذا قال انت طالق للسنه ولم ينص ولم ينص او تنسیس ونی کې له ثلاثه باندې ذکر نه کې حيث لا تصح نيه الجمع فيه پدې کې نیت د جمع کول نه صحیح کیږي دا ولی لأن نية الثلاث انما صحت فيه من حيث لکبر وګورئ بې په دغه مخکینیو کې نیت د دریو زکه صحیح کېدلو چې لامم د پاره د وخت اخیستو د سی وکنه وا نیت د دریو ولې صحیح کېدلو لامم چونکه ثلاثه ذکرو او نیت په یو ځل دریو کړو نو منګ لام د پاره مجبورن لام د پاره د خپل معنی نه استلې او د پاره د وخت هم ګرځولې او مجبورن د پاره چې ثلاثه ټیک شي څه وکنه او دې مثال کې چې کله ثلاثه نشته د چا د وجه نه چې منګ لام د پاره د وخت خسته وغه نشته شته ثلاثه شته نو لام د پاره د وخت هم ناخلو لام د پاره د وخت هم ناخلو پیږي کنه چې کله لام د پاره د وخت نشو توجه جی ضرب ختم شو ښا وخت ضرب وکنه نو څوک چې مضروب وکنه هم څه شو هم ختم شو وجه څه د ولې څه وجه دا اصل کې چې درې طلاق په یو ځل واقع کوي کنه په یو ځل دي کې خو تامیم نه په یو ځل کیږي او لام چې موږ د وخت او استفاره غسلو د سره بارو چې تامیم پیدا شي چې کله هغه خپل تامیم نه پیدا کوي موږ لیونی نه چې لام به د بار د وخت ګرځو پتن لګي پوه شوي کنه سورې درنه کوله کچی سم ویلیو دا لام موږ د پاره د چا خستیو وخت ولی مخستیو چې د طلاق کې تامیم راشي یو دوا درې او د چکل درې طلاقونه یو ذکر تامیم پاتې کو نه لام د پاره د وخت هم ناخلو اوس خو خاصانه شول یار نیت چې کله د دریو په یو ځل وکړو حاجت رانه لیدې چې موږ لام د پاره د وخت واخلو نه اخلو پوه شولې چې نه اخلو نو ثلاثه ذکر کړیم نه دي او لام د پاره د وخت هم نه دي نو تانه ته پوس کوم درې ولی واقع کو نو درې خو به څه وجه نه جوړیږي نه درې ذکر کړی نه لام د پاره د وخت دی تاسو ګورئ کشری لاندې صحیح ورسو لأن نية الثلاث إنما صحت فيه وورا نیت د ثلاثه د صحیح کېدلو په انت طالق للسنه کې څنګه صحیح کېدلو من حيث ان اللام فيه للوقت دي حیثیت نه صحیح کېدلو چې لام پکې د بار د چاو وقت فيفيد تعميم الوقت نو به د لام فائدہ دا و چې تعمیم وقت به عام کولو یو طهر بل طهر بل طهر صحیح شو نو چې کله به وقت عام شو توجه جی
لام هم د پاره د چا اخیستی و وقت نو د هغې فایده دا وه چې وقت به څه کو عام به کو وقت شیخه زړې خبرې ته لاړې چې لام موږ اخیستی و د پاره د څه ویل مخکې نیت د ثلاثو کله صحیح کېدلو چې لام د پاره د بل وګورې لکشن زه ګران دی ښه نیت د ثلاثو هله صحیح کېدلو چې لام هم د پاره د وقت اخیستی و یو فایده به دا وه چې وقت کې به تعمیم رالی تعمیم دا ضرب دی نو د هغې سره به لازم مضروب کې هم تعمیم رالی قانون دا دی چې ضرب کې تعمیم راځي په چا کې هم راځي نو وقت ظرف و نو څوک مضروب یې څوک طلاق و هغې کې هم تعمیم راتللو یو طلاق یو وقت کې بل طلاق بل کې بل طلاق بل کې خیال مو که نه مو نو موږ لام د نیت د دریو اله صحیح کېدلو چې لام هم اخیستی و د پاره د وقت فایدې دا وه چې وقت کې به راتللو تعمیم ضرب و بیا به د دې فایده دا وه لازم به ورسره راتللو چې مضروب طلاق کې تعمیم راغلی وی داسې وه راځه فیفید تعمیم الوقت ومن ضرورتي تعمیم الواقع د دې د ضروریاتو نه لازم د ورسره چې څه واقع چې په دې کې څوک دی هغه عام شي درې طلاق شي نو اوس فایده نه والجمع دې سړي چې کله نیت د چا وکړو د جمع په یو درې واړه په یو ځل شي درې واړه په یو وخت کې شي نو وخت عام پاتې شو وخت ضرب عام پاتې شو مضروب هم عام پاتې نه شو طلاق هم درې نه شو نو د دریو طلاق احتمال ختم کني توکې هم نه واقع کېږي متضاده معنی شوه نو فایده نه والجمع کله چې نیت د جمع وکړو بطل تعمیم الوقت باطل شو تعمیم الوقت فلا تصح نیت الثلاثه بې دا ځای ګرانو پته نه لګي تاسو پوه شوئ که نه پې زه بیره مات که ماته لږ وګورئ بس خبر ختم شوه نور نه وایو دی خو ټول وګورئ بې دا د درې نیت هله صحیح کېدلو چې لام هم اخیستی و د پاره د وقت د هغې فایده دا وه چې وقت کې به تعمیم شو هر طهر هر درې طهر و که نه بیا د هغې سره به لازم راتلو چونکې وقت مضروب و ظرف و نو هغه مضروب به مر سره تعمیم کې شو احتمال لا معنی پیدا شو چې نیت یې وکړو بس ټیک ده صحیح شو او دې سړي څه وکړه درې واړه په یو ځل کې وکړه نو وقت کې تعمیم پاتې شو ضرب کې نو کوم مضروب د طلاق هغې نه هم تعمیم ختم تعمیم څه درې طلاقه ختم چې ختم شو اوس یې دغې معنی احتمال هم ختم که نیت کې هم نه واقع کېږي زه خو پې پوه شوم چې څه حساب دی